دې فصل لري کنه نه بسم الله الرحمن الرحيم والأفعال التي تشتق من المصدر تشتق من المصدر هغه افعال چې مشتقي د مصدرنا 35 بابا دا 15 بابونه دي 6 للثلاثي المجرد شپږ دغینا د ثلاثي مجرد لپاره دي نحو ضرب يضرب وقتل يقتل وعلم يعلم وفتح يفتح وكرم يكرم وحسب يحسب دلته علماء یو توجیه دا چې دا بابونه چې کوم مونږ وایو او دا سویم کتاب دی چې دغه یو ټکی پکې زوتو چې مستعمل بابونه د شپږ وایو کنه ودا اوسه پورې ونه پیژندل چې دې کې د باب مرتبه اوله او دویمه او دریمه دا د کوم باب کومه مرتبه ده د کوم باب کومه مرتبه ده نو په دې کې علما فرمایي چې دا قتل يقتل نصر ينصر یعنی ماضی مفتوح العين او مضارع مضموم العين دې تباب اول دې سوي دا اول باب دا په کوم اعتبار اول باب دی دا په دې اعتبار اول باب دی چې دا د ټولو بابونو په کلام د عربو کې کثیر مستعمل دی او د دې باب نه د هر معنا لفظ مستعملی دی شي لونم پکې دی عیبم پکې دی او بغیر د دغه نم پکې راغلي دي نو په دې وجه چې دا کثیر مستعمل دی نو دې ته باب اول ول او دې ضرب یضربو ته دې ته باب ثانی ول دا باغې په بیا دویم نمبر زیاد مستعمل دی او دې فتح یفتحو ته دې ته باب ثالث ول فتح یفتحو ته باب ثالث وی او دې علم يعلمو ته باب رابع وی دې کرم یکرمو ته باب خامس وی او دې حسب يحسبو ته باب سادس ویل کی نو دلته کې به ترتیب لیکلي دي چې لیکلي به ترتیب اول باب کوم یو شو چې نسوارا باندې قیاسي اول باب کوم یو شو چې په نسوارا قیاسي ماضی مفتوح العين مضارع مضموم العين دویم باب کوم یو شو چې په ضرب قیاسي ماضی مفتوح العين مضارع مکسور العين دریم باب کوم یو شو چې فتح له چې ماضی مضارع دواړه پکې مفتوح العين دي او څلورم باب چې سمع له چې ماضی مکسور العين او مضارع مفتوح العين ده او پنځم باب کرم یکرمو چې ماضی مضارع دواړه پکې مضموم العين دي او شپږم باب حسب يحسبو دا ماضی مضارع پکې دواړه مکسور العين دي نو دا اول دویم ته ما توجه ویلا چې دا وجلا چې دا کوم اول نمبر دی نو دا کثیر الاستعمال دی اکثر الاستعمال وایا خبره پوښی د دې ټول بابونو اکثر بیا دویم ورپسې کثیر بیا دریم داغینا بیا څلورم داغینا بیا پنځم داغینا او شپږم خو اقل الاستعمال شپږم د حسابه يحسبون نه په دې باندې ډېر کم د شمار بابونه راغلي اوس به دا وایي چې لا شمار کم بابونه دي یو څو ټکي بدل تیار په دې خبره پوښوي دا خبره څنګه نه ده خو دې کتابونو لیکلي ده نو موږ وایو کوس بیا چې راشي خبره باندې پوښي نو زه کوم رم دغه شي اته بیا یې کوشي خبره باندې کوي د دې وجه نه مولانا د دې راغلو
ويسمى الثلاثة الأول ويسمى الثلاثة الأول دعائم الأبواب دي أول دريو دا كلا حركات دلتا كي أول دري إيه بدي كتاب بكي لكي زرابي يضربو قتل يقتلو سمع يسمعو دا دري هذي خا ومطلب باني بوجه ديتا دعائم الأبواب بيلكي يسمى الثلاثة الأول مسمى كولش دري أولاني بابون زرابات قتلا أو علماله ديتا دعائم الأبواب بيلكي دعائم دا دعامة الجمد بنياد توي ستوي لكي بنياد توي لكي دا أصل دبابونو دي دعائم الأبواب أصل دبابونو دي ولي لك سمجا فكينا ديتا أصل دبابونو ولي لكي لاختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل دا وجه دا اختلاف دا حركاتو دي دريو بابون په ماضي او په مستقبل کې وکثرتهن او د وجه د کثرت استعمال د دې درېونه چې دا کثیر الاستعمال دي حرکات په ماضي مضارع کې جدا دي چونکه معنا د ماضي جدا ده او معنا د مضارع جدا ده نو د لفظ کې جدایي پکار ده لفظ کې هم جدایي پکار ده ورقه خبره ده چې لفظ دلالت په معنا باندې کوي اوس معنا چې کوالینو د ماضي جدا ده او د مضارع جدا ده نو خبره ده چې د چانه دا معنا راوتی ده هغه مظروف دی کنه هغه څه شی دی ظرف دی ظرف دی خبره باندې پوه شئ نو هغه دې هم د دې خپل معنا په شان د دې بل معنا نه جدای معنا دې جدای ده اوس ضربه یضربو ته وګوره ضربه د دې معنا د ماضي یضربو معنا د مضارع دا معناګان یو بل نه جدا شوي نو لفظ جدا پکار دی نو په ضربه کې ماضي مفتوح العين او په مضارع کې اسکلا مکسور العين کړه دا د صفات تعالی یقتلوا او سميع يسمعوا كخا نو دوه وجه ولولي یو وجه دا ویله لاختلاف حرکاتهن في الماضي دا وجه د اختلاف د حرکاتو د دنیا په ماضي کې او په مستقبل کې وکثرتهن او د وجه د کثرت استعمالنا وفتح يفتح لا يدخل في الدعائم دا مخبله معلومه شو دا مخبله معلومه شو لا خلک مراد چې دا درې بابونه دا دعائم الابواب شو نو دا نور درې نشو کنه نو دا خو تحصیل د حاصل څخه په اصطلاح کې دی تحصیل د حاصل وته وای چې دا ورته باجوړ مولا ته کوم ځای باجوړ مولا ته کوم باجوړ دی خبر باندې پوښتنه دیر مولا ته کوم ځای په خوا دا ټکی دیر مولا او باجوړ مولا او کابل مولا خبره پوښتنه دا خبرې پکې او اوس چې کوم ضرورت نو دا خو خپل معلومه شو چې باجوړ مولا ته باجوړ دې بیا ضرورت څه ته پاتې شو چې دې تاسو کې دا فتحات ته دا څه کوي چې لا يدخل في الدعائم یو له فارمګه دا ته وجه چې ولي نه دي وجه درته وایم چې ولي نه دي په مطلب باندې پوښوي دا درته نه وایم چې دا فتحات ته په دعائم کې نه دي په دعائم کې نه دي دا د مخکې نو پیژندل او چې ولي نه دي هغه وجه درته وایم لکه څنګه چې مې په تصغیر کې او په تکسیر کې ویل په تصغیر کې او په تکسیر کې خبره خدا ته معلومه او ولې درته نو معلوم ولې درته نو معلوم اوس هغه ولې درته خیدات ملاخه چې فتحه ته دا داخل نه دی په دعایمو کې لانعدام اختلاف الحرکات د وجه د نشوالي د اختلاف د حرکاتو انت ورنا د اصالت د لپاره اختلاف د عین کلمې شرط ګرځول او کنه دلته نشته ده فتح يفتحو چې کوم دین هغه په ماضي مضارع کې ځوانه مفتوح کولای دي وانعدام مجيئه بغیر حرف الحلق او بل د نشوالي دراتو د دې بغیر د حرف حلق نه بیا دلته کې بیا حرف حلق خبر راغله وڅنګه راغله چې فتح يفتحو بغیر د حرف حلق نه لري فتح يفتحو د سینه دی چې فتح بغیر حرف حلق بغیر د فتح نه څنګه وي وانعدام هذه عبارة تقول فاقبل ومعنى واضحة وانعدام مجيئه
د وجې د نه راتلو د وجې د نه راتلو د دې باب بغیر د حرف حلق نه نو مشروط شي که مشروط نشي او هر شی چې مشروط شي افراد قلیل شي افراد قلیل شي په خبره باندې پوه شي اوس که دې وي اعلان دې وکړو چې هغه طالبان چې د چا پټکې په سر دی هغه به ټانګوان راوړي خیال کې براله د بل ملا خیال چې دوی ایثار شي 10 روپۍ ولګوي لیوانه ضروري نو افراد کم شو کنه شرط د پټکی ونه لګیدل چې شرط د پټکی ولګي نو د ډېرو په پټکی چې هغه چې موږ باندې د چیز فرض ربا په اختیار خیال وتاوګه نو شرط د حرف حلق راغی نو چې شرط د حرف حلق راغی افراد کم شو کنه په شرط سره افراد کمی قلت د افراد راځي ښا لنعدام وما اوس مولا به اعتراض وکړي له خوارم زبتا ته خو هم د سی بابونه چې حرف حلق به پکې دی او په فتح به قياس حرف حلق به پکې نه اما ركنا يركلوا وابا ابا فمن اللغات المتداخله والشواذ ركنا يركلوا او ابا ابا دا د لغات متداخلونه دي او د شاذ نه دي دا ركنا يركلوا باندې اولنې اعتراض دي چې ركنا يركلوا په فتح قياس او حرف حلق پکې نشته او استاد مخکې قول دا معلوم شو چې حرف حلق هغه په فتح باندې قياسي دلته خو پکې نشته وایي په فتح قياسي دې سره بسکه نو دی وایي دا د لغات متداخله ولري د لغات متداخله ولري اصل کې دا باب په دوه بابونو باندې قياس دی دا لفظ په دوه بابونو قياس دی راکینا يركنو راکینا او راکانا يركنو خبره باندې پوښوي نو د ماضي د راکانا نرا واغستا او يركنو دای چې کومه نو راکینا يركنو یو تسمع او ضرب قياس تسمع او ضرب د مضارع د سمع نرا واغستا او نرا نسوانا او ماضي د نسوانا نرا واغستا هغه کې ماضي مفتوح ویلای نو يركنو راکانا يركنو پکې او دا تا ما مخکې وی چې دا بنا دې په جهالت د متکلم باندې بنا دې په جهالت د متکلم باندې لهذا دا صحیح شو والشواذ او ابايا با چراغله دا فتح کې ابايا يقبلون اباء او اباء تدر راغله مست انکار کول دې ویل کیږي ابا واستكبر نو ابايا ابا دغه حرف حلق نشته په زیاده عین یا دلام کلمې باندې او قياس په فتح باندې او تاوی چې د څه باندې کیږي دا شوی دا ولی نو دا شواذ خلاف القياس او د دې لپاره جواب الموسیقي بل دا وکړو چې هغه سره قید د صحیح دی او دا ابايا ابا صحیح دی معوذ الفاعل او ناقص یا یدی لږ باندې اعتبار باندې او کوشش دا کوي الموسیقي ملا تاسو په سبقونو کې پروانو سبقونو کې خود په خود راشي چې هغه شواذ ختمي یو قاعده ورته پیدا کوي یو قاعده ورته پیدا کوي فمن اللغات المتداخله كذا اللغات المتداخله واما بقايا وفنايا وقنايا فلغات بني طيب جاء في اعتراض عليه چې بقايا چلاله بقايا او فنايا چلاله فتح باندې قياس ده او قنايا چلاله فتح باندې قياس ده نو دا دې جواب کې چې دا لغت بني طيب ده لغت چاره دا قبيله بني طيب یو قبيله نه تفرع من الكسره للفتح دي في تخفيذي د کسرینا فتحي سمعنا اصل کې دا لفظ دې د بقا يبقى دا بقيه يبقى دي ان په سمع باندې قياس دي او فلا يفني دي فني يفنا باندې فلا يفني دي او قلا يقلا دا قاليا يقلا دي قاليا يقلا بقيه يبقى باقي باقي کېدل باقي باقي بقا الفنا په مقابله کې بقا د فنا په كل ما عليه الفنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او فلا يفني دا بقى ختميدل فنا کېدل غایبېدل او قلیه يقلا يفني فعل مستعمل شوی دی دا غوبل کول ته ویل کېږي غوبل
دا غنم پخوا به مونږ په پټي کې واچول، درمن به مو ولې جوړ کړل. چې غنم به مو لو کړ که نه، نو بیا به مو هغه پټی ماله کړو او په هغه به مو وټکاو، کلک به مو کړو. نو دغې ته وایي درمن. څو ته ویلی کېږي؟ درمن ورته ویلی کېږي. نو بیا به په هغې کې غنم ورته واچول، وچ به شو. نو بیا به مو پرې قلبې ور پرېښودې او په ماله به ورته مونږ سوارو او غیر چاپېره به پرې تاوېدو. نو دې ته وایي څه وایي؟ غوبل ورته ویلی کېږي. غوبل خبره باندې پوه شوې. او د ګوړې شربت به مو تسکو او جیب کې به مو د ګوړې چکې اچولې او د هغې نه به مو چک کوو. خیال ته راځي؟ دا غوبل. اوس کار اسان دی. هغه چې غوبل به وشي بیا به مو واڼې بادوئ. واڼې ته بس ته ویلی کېږي. بیا به هغه به مو ډېری کړو. بیا به چې هوا راځه نو بوس دا به مو اوچتول. دانې به دې خوا پرېوتې، بوس به دې خوا پرېوتې. دانې به دې خوا پرېوتې، بوس به دې خوا پرېوتله. بیا به مو چې کله پاک کړو نو راشه به مو ته جوړه کړه. راشه یعنې غنم به مو داسې ګیر چاپېره او هغې کې مو داسې پټې جوړې کړئ. پټې 3 پټې به پکې جوړې، ګلکاري به پکې وکړه. او راشپېل یو شی دی پکې به ایمان راوړه، هغه به پکې نه یې ودرو. راشپېل هغه به پکې نه یې ودرو او نور هم پرې به م تاول او د هغې نه به ګیر چاپېره تاوېږي چې غنم وشو. چې څوک به راغلل ټول اړه به زمونږ د زمیندار وړه به ټول اړه بس تا لمله په ځان اچولې جوړې ته او بل لمله په ور اچولې جوړې ته. خیال کې م راغله؟ سره د دې چې کړاو تکلیف دا به پرې ډېر شو. اوس نوره چې څوک خبرېږي که نه، نو د کوټې په خمبه کې اچوي. دلته لو، دلته پرېشر او دلته یې راوړل او په خمبه کې اچول او زکات به خپل کار کوي. مطلب باندې پوه شوې؟ نو دې غنمو میده کولو ته غوبل ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ غوبل. میده کول په پښتو کې څه؟ میده کول. دې کې قلیه اقلام قلیون یو بله معنا به راغلې ده. قلیون خیال کې راغله؟ قلیه اقلام قلیون بد ګڼل، دشمن ګڼل یو څیز. قالیون د هغې اسم فاعل راغلی دی. انی لعملکم من القالین. قرآن شریف نوم یو کتاب دی، هغې کې به دا ټکی راشي. نوح علیه السلام خلکو ته ووایي انی لعملکم من القالین. اصل د قالین نه چې کوم دی هغه جومات کې چې اچولی یا په حجره کې قالین، هغه قالین کې نه دی مراد. زه ستاسو د عمل لره بد ګڼونکی یم، ستاسو د عمل سره دشمني کوونکی یم. دا کې هم راغلی دی. خالي فلغات بني طوي، دا بني طوي لغت دی، دا یو قبیله ده. قد فروا من الکسرة الى الفتحة، دا بني طوي کسره نه استعمالوي، نو د دې کسرې نه فرار کړی دی فتحې ته. اصل دغه دی چې ما درته وویل. وکرم یکرم لا يدخل في الدعائم، او کرم یکرم دا نه داخلېږي په دعایمو کې، لأنه لا تجیء الا من التبایع، ځکه چې دا نه راځي مګر د افعالو تبایعونه والنعوت او د صفاتونه د تبایعونه. او تا ته ما خبره وکړه چې وصف طبیعي او نعت دا وصف خلقي یو شی دی. صفت خلقي، وصف خلقي، صفت طبیعي، وصف طبیعي، وصف نعت، دا ټول 360 دي. الفاظ جدا، معنا یو ده. کومه معنا ده؟ قوة موجودة في الشيء لا شعور لها بما يصدر عنها. دا کلمه به د هغه بابونه راځي چې په هغې کې دا وصف طبیعي پروت دي، صفت طبیعي پروت دي، صفت خلقي چې کوم دی پکې پروت دي. او هغه صفت خلقي معنا درته ما وکړه چې قوة موجودة في الشيء، په یو څیز کې یو قوت دی چې موجود دی پکې. قوة موجود في الشيء لا شعور لها د دغې څیز دپاره دا چې په څه کې دا صفت پروت دی، د هغه دپاره شعور نشته. بما یصدر عنها، کوم صفت چې ده کې پروت دی او د ده نه صادر دی، د ده په بدن باندې هغې اثر ښکاره دی، نو د ده قوت له پکې دخل نشته. د ده قوت له پکې دخل نشته. په دې خبره پوه شوې؟ خبره به د ذهن کې راشي. لکه د هغې مثال ما تا ته ویلی مو او دی هم درته ذکر کوي، لکه قبح او حسن. قبح
حسن حسن وی تناسب د اعضاء ته حسن څه وی تناسب د اعضاء ته وی چې د چا اندامونه متناسب وي دا ته حسن ویل کیږي. هر حسین هر حسن داغه په دې بدن باندې داغه په مخ باندې داغه په لاس خپو باندې د حسن آثار شته. حسن پکې موجود دی خدا د پزان کې په خپل پیدا کړي نه لا شعور لها بما يصدر عنها د درجه صادر دی نو د قوت نه پکې دخل نشته دی. خو به حکم دغه خبره شوله نو دې ته صفات خلقیه ویل کیږي. سوتوي چې صفات خلقیه باندې یو باب مشروط شو نو افراد قلیل شو قلیل شو افراد قلیل شو نعوتم دغه خبره شوله نعت صفات ویل کیږي. افعال تبايع او نعوت يوم معنا وحسب يحسب لا يدخل في الدعائم حسب يحسب دام بدعائم كنيشي داخلي له لقلته لوجد قله دا خو ډیر قلیل دی دا خو ډیر مشروط شو او دا قلیل شو نو طولو کې قلت راغی. وقد جاء فعل يفعل على لغه من قال كنت تكاد دا په اعتراض وارث چې ته چې شپږ بابونه وي خدای خوانه مکه دلته یو بل باب مراغله دي چې ماضی پکې مضموم العين ده او مضارع پکې مفتوح العين ده. تاوی دا خو اسقل لا اخفت انتقال ده او دا اسقل اخفت انتقال یعنی د زمینه فتحې ته انتقال دا سبب د ثقل ده. نو دلته کې دا فاعل يفعل فاعل يفعل نو داغي جواب کوي على لغه من قال كنت تكاد دا په لغت د هغه چا باندې دی چې كنت تكاد وي دا د مخاطب صيغه ولې راوړه دغه په راوړ چې په دې کې تاسو پته ولګي چې د کاف باندې چې دا فا کلمه ده په دې زمره غریب دا ما بعد نه را نقل شوی یا د حذف د واو نه چې کوم دی راغلی ده د حذف د واو نه علامه راغلی لکه څنګه چې قل د ویل کېږي نو دی وایي چې دا د سیده چې کاودا یا کوادو ماضی مضموم العين مضارع نو دلته کې دی وایي چې دا د واو د زمه د کاف ته تل موږ وایو نه دا څنګه جمهور وایي دا څنګه دا باب واوی دی واوی دا باب سره واوی دی کاذا یکادو کاویدا یکادو سمع باندې باندې قیاس ده دا باب د واویت په وجه باندې په دې کاف باندې زمه راغلی نه ښه ګری په دې کې کې تعام مستعمل دی چې باب په سمع قیاس شي دا په فاکر کلمه باندې سره دی کسره باندې ځکه چې باب واوی وی خو مکسور العين وی نو په ماضی کې په فاکر کلمه باندې بیا کسره راځي لکه خفتا خفنا خفتو یا دې خفنا وهي شاذة او دا باب شاذ دی کا فاضله یفضل لکه څنګه چې فاضله یفضل شاذ دی دا منځ کې اعتراض هم شو جواب هم شو هغه بل باب چراغلی دی ماضی مکسور العين او مضارع مضموم العين فاضله یفضل دغه جواب کې چې دا شاذ دی خلاف القياس مستعمل دی په دې کې فاضله یفضل راغلی یا کرومه راغلی فاضله یفضل فضیلتا ودمت تدوم او لك دمت تدوم شو دا دام يدوم دي دام د سوره باندې قیاس ته او د قیاس کړي په دې باندې چې ماضی مکسور العين دا او مضارع پکې مضمون داویما يدوم نو داویمات داویمتا دا ته وحده شنو دي باب مقصود العين دي دال باندې شفا کلمه ده پرې کسران نو دمتا تدوم يومي اصل کې دام يدوم وإثنا عشر بابا لمنشأ ثلاثي او دولس بابونه دغه چې کوم ذکر کړل دغه ثلاثي مجرد دولس بابونه د مزید ثلاثي لپاره منشأ په معنا د مزید باندې خور مور انشعاب ده اکرم وقطع وقاتل وتفضل اکرم لیکن حمزه په ابتدا کې زائد راغلی ده قطع لیکن عین کلمه مکرر شوی ده مشدد شوی ده وقاتل لیکن دفع کلمې نو سوالي راغلی ده وتفضل لیکن چې کوم ده
تی په ابتدا کې راغلی ده او عین کلمه مشدده شوی وتضارب دغه تی په اول کې راغلی ده او الف د عین کلمې نه وروسته راغلی ده وان صرف دغه حمزه په ابتدا کې راغلی ده او نون ورپسې راغلی ده په ابتدا کې واحتقر او احتقار حمزه په ابتدا کې دا حمزه وصلی ده کوم ځای کې چې حمزه وصلی راغلی هغه د معنا لپاره نه دلته چې کوم دی تا راغلی ده استخراج کې سین تا راغلی دي اخشوشنه کې دا تکرار د عین کلمې سره د زیادت دواوله تکرار د عین کلمې سره د زیادت دواوله اجلوز افعول احمار احمرنا اصلهما احمرنا اصل احمرنا فوضغم على الجنسيه ديك ادغام شويه وجد جنسيتنا ويدل عليه العوام او العوام بدين دلالتي وهو لفيف دا لفيف من باب يفعل ده باب ده يفعلنا ولا يضغم ديك ادغام نه ذكر شويه لانعدام الجنسيه ده وجد انعدام ده جنسيتنا فكروا كصبريتا دا ټول اسبابونه درته ذکر کړل دی اول باب ته باب افعال اکرم یکرم اکرام اکرم یکرم اکرام دی دویم باب ته باب تفعیل قطع یقطع تقطيع دی دریم باب ته باب مفاعله یقاتل یقاتل مقاتله دی څلورم باب ته باب تفعول تفضل يتفضل تفضلا دی بل باب ته پنځم ته تضارب باب تفاعل يتضارب يتضارب تضاربا بل باب تبع بانفعال وانصرف ينصرف انصرافا كمجرد صرف يصرفون بالنور مجرد تا معلوم خبر بوشي نو اصل چې ما دا دی معلوم د پنځه مې دوی ها انصراف واپس کېدل په معنا باندې دې تبع بانفعال وي احتقر يحتقر احتقار باب انفعال ده حقر يحقر حقارة ماخوذ دي حقارت سپکواله چاته په سپک نظر باندې کتل احتقارا په دغه معنا باندې راځي ها واستخرج باب استفعال د سنتي په راغلي استخرج استخراج مستخرج راغلي خرج يخرج مجرد راغلي او سنتي په کې بیا د طلب د پاره او د تحول د پاره دا روان دي ان شاء الله ويخشوشنا د خشونه نه ماخوذ دي زیګوالي ته ویل کېږي زیګ کله او يخشوشنا افعوا على سبشي عين كلمه مكرره شولا او د الف په منځ کې واو راغلی اخشوشن اخشو بیا و ساکن ما قبل مقصود به یې بدل اخشیشان ویل کېږي درشت شدن ذکرل اخشوشن اخشیشان اجلوز دا جلوانه ماخوذ دی اجلوز اجلواز تیز رفتاری ته ویل کېږي احمار افعال لا او احمر اصلهما احمارنا واحمارنا بیا په دې کې ادغام شوی دی ځکه چې متجانسین جمع شو نو احمار او احمرنا دا کې جوړ شو فأدغما للجنسیه دلته په احمارنا او په احمارنا کې ادغام وشو ځکه چې دو حرفه د یو جنس نه راغلل دواړه لګالي دواړه ادغام په جوړ شو چاوي چالکا دلته د ادغام وکړو نو بیا خو بکار داله چې په دې د دې باب نه بل لفظ هغه د دې باب نه راشي هغه کې ادغام وکړه جواب کوي ويدل عليه العوا دلالت کوي په دې باندې العوا چې ادغام دلته د جنسیت نه لري او په العوا کې جنسیت نشته دي په العوا کې جنسیت نشته دي دا العوا والی سوري العوا ودوونه دغه ولې ادغام نه شي ځکه چې کله قاعده د اعلان او د ادغام په یو کلمه کې یو ذات متوجی شي نو اعلان به مقدم وي د ادغام نه اعلان به مقدم وي د اعلان نه نو په العوا کې متجانسین جمع شو هم ورته قاعده متوجی شو چې واو په څلورم مقام کې راغلی واو کله بل په پنځم مقام کې خو د څلورم موږ وایو ځکه چې قاعده داسې جوړه چې واو په دریم مقام کې او بیا راشي د دریم مقام نه ور اخوا نو څلورم مقام ته راشي
څلورم یا پنځم مقام ته راشي. په فعل کې خوا نور نشي تللی که نه، په فعل کې خوا نور نشي تللی، څلورم یا پنځم مقام کې ارعوه نو هغه به اخرانۍ په یې بدل کړو نو ارعویه بشي، بیا یې متحرکه ما قبل مکتوب علي په بدل ارعوه بشي. وهو لفیف او ویدا لفیف دی، نصیحه دی لفیف دی، من باب افعل د باب ده افعل لنا خلی. ولا يدغم لانعدام الجنسیت، دلته ادغام نه کېږي د وجې د انعدام د جنسیت نه، ځکه اعلال پکې وجه. وواحد للرباعي، یو باب د رباعیو دپاره دی، نحو دحرج واضح دی. وثلاثة لمنشعبة الرباعي، او درې بابونه د مزید رباعیو دپاره دی، نحو تدحرج تدحرج تدحرجا، ته پکې ظاهر راغلی ده باب تفعل دې ته ویل کېږي، دحرج ته باب فعل ویل کېږي، احرنجم يحرنجم يحرنجان دا باب افعل لال دی، باب افعل لال. احرنجم يحرنجم معنا د ازدحم يزدحم ازدحام. واقشعر اقشعر يقشعر اقشعر اقشعر داري اولي حركات دي عين تنقل ريري بمباريك مضغمه كان اقشعر يقشعر اقشعرار موي برتن برخاستن ويختب بدن باندې نیر قدرېدل. وستة لملحق دحرجه، او شپږ بابونه د مزیدو دا د ملحق د دحرجه په نحو شملل وحوقل وبيتر، شملل يشملل شمللتن په شان د دحرج ودحرج دحرجتن، شملال شمللتون په معنا د تیز رفتاری باندې مستعملېږي. شملل زید ای اسرع زید، اسرع زید. خاجي وحوقل يحوقل حوقلة دا بوډاوالي ته ویل کېږي. هغه ضعف چې د عمر په تقاضا باندې راشي، د عمر په وجه باندې سړی کمزوری شي، هغې ته هرم ویل کېږي. څه ورته وایي؟ هرم. په ها سره تا ته ما مخکې وي چې لکل داء دواء الا الهرم، د هرې بیمارۍ علاج شته خو د بوډاوالي علاج نشته دی. بیا چې پاسې نو کله به چې کوم دی په دې دی الله وایي خدایه خیال کې راځي، او کله به چې کوم دی په دیوال ناست دی دا چې دا د خپلې ځوانۍ د سړي وخت دی که نه، دی وایي چې که دې بورجۍ له ملته ورکړه نو هغه پټي کې یې رسوم. خیال کې راځي. خو چې لږ غوندې وخت تېر شي که نه، دا 50 کراس کړي که نه، 50 کراس کړي، د 50 سره ور واوړي نو بیا په پاڅېدو کېناستو کې چې کوم دی په زنګونیانو لاس ږدي. مطلب باندې پوه شوې. او مولا سړی خو ډېر ځم هغه خو چې کوم دی ټول عمر ناست دی پته او ازمیږي نه او ولاړ شي، دا مشکې ډکوي او ازمیږي خو نه ده، ازمیږي خو په ګرځېدو په کار کولو باندې نو هغه نو مسیح ته معده خراب شي، چې معده خراب شي المعده ته ام الامراض، المعده ته دا خو د مرضونو جاله دې نه خورېږي که معده دې ګډه وړه شوه نو بس وینه چې جوړېږي هغه به ناجوړه وینئ، هغه لاس ته ځي خپې ته به ځي نو کله به دې په لاس دړي، کله به دې په ملا دړي، کله به دې په سر دړي، دا ته مې په سر دړي. په خبره پوه شوې؟ حوقل يحوقل حوقل. وبيتر دا فعل وزن دی، د فعل نه په وزن باندې شي. بیتر یبیتر بیترتن په معنا د شلولو د عمل د بیتر یا د جراحي عمل کول. وجهور جهور یجهور جهورتن د جهره نه ماخوذ دی، جهره په زوره باندې خبره کول، جهوره په زوره باندې خبره کول. جهر جهر کله موږ په جهر کې او کله موږ په سر کې کومه باندې پوه شوې کا وقلسا قلسا قلسا یې سره قلسا یو قلسي یو قلسا یتان قلسا یتان نو په قلسا یې کې د اعلال کړی یې متحرک ما قبل مفتوح باندې بلل یو قلسي یو دغه دې زما وګرځول یو قلسي شو قلسا یتون کې یې متحرک ما قبل مفتوح باندې بلل شکل ساتون شخا قل نسا یو قلس نون پکې زائد راغی. وخمسة لملحق تدحرجه او پنځه بابونه د مزید ثلاثیو هغه ملحق تدحرجه پورې ته پکې ځای راغلي. تنحو تجال بابا تجال بابا یا تجال بابو تجال بابا یا تجال بوبان تجال بوب لبس الجلباب غټ صادر د ځان نه راتاوغل. تجاوربا تجاوربا یا تجاوربا پایتابه پوشیدن جورابي تخپو کول او تجاورب چې کوم دی پیداو ته ویل کېږي.
پیتاوي پای تابا اصل شه پای تابا تاسو کله غنو د چرته تریږي کنه نو دا د کوهستان خلک غرونو کې چې کوم خلک ګرځي نو هغه د خپل داسې پټ چاپیره کړی دی د دې نه ور دی له پوری دیوان وي یو پټ چاپیره کړی تاوي دی له پوری مضبوطه دا ورې هلکه شي کوي دا ځکه چې دوی د خپل لینګي مضبوطی په غرونو کې ګرځي بارخیږي او خکټه کوزيږي او ګېډې پسري او ځان دې ترځي خبره باندې پوه شئ نو دغه ته پای تابه ویل کېږي د خپل یو پټ چاپیره کړی د وړای او هغه کلک مضبوط تړلی نو یو پکې دا وجه چې د خپې مضبوطی کلکی دویمه وجه پکې دی چې په دې لاره کې ازغي او کاڼي او لرګي دا ګټې پردي کاغې ته د خپه ولګي نو خوږېږي نو کازغې پکې ورشي نو ورننه وځي ځکه چې د خپې نه هغه په دغې پایتابه کې چې کوم دی هغه باندې دغې ته څه ویلی کېږي پایتابه ویلی کېږي ښه دا زده کړه وتشیط ولا یتشیط متشیط د شطنه نه ماخوذ دی شطنه یشتر شطنن مکروه عمل کولو ته ویل کېږي شیطان فعال په وزن د هغې نه صفت مشبه راغلی ده حرامي ته وایي تشیط ولا یتشیط تشیطون وترهوک ترهوک چې کوم دی نو هغه تکبر ته ویل کېږي مطلق تکبر ته نه وایي تکبرانه چال ته ویل کېږي تکبرانه یعنی په تکبر سره ګرځېدل کوم سره لقمان علیه السلام خو زوی ته څه وایي یا بنی لا تشرک بی لا تمشي في الارض مرحا لا تمشي في الارض مرحا د خدای باچا په دې ځمکه واز مه ګرځه لا تمشي في الارض انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا خبره پوه دا د امین ګل بابا رحمت الله علیه د خدای مبارکي لا تمشي في الارض مرحا د خدای باچا په ځمکه واز مه ګرځه تکبرانه انداز باندې ان الانسان لربه لکنود بشک دا انسان د خپل رب باچا ډیر مټکور دی خیال کمراله نیم اوسګار نو د تدیشي یا مولا بیچاره شی وکړه متاشي فهمې ته ویلې بابا الفاظ به ته ویلې نه ساتي نه سیمه نه راځي باندې دا چې ناشنا خبرې کوي ناشنا خبرې خالي ترهوک یو پیجند تکبرانه چال وتمسكن اظهار المسكنت د عاجزي او د غریبۍ اظهار ته ویل کېږي تمسکن و اسناد ملحق اخراج جمع او دو بابونه د ملحق د اخراج جمع لپاره دي نحو اقعنسس اخراج جمع په وزن اقعنسس یقعنسسو اقعنساس واپس کېدل اسلنقا یسلنقي استلقاء فاستلستر فشابا لسملاستلقاء ومصداق الالحاق اتحاد المصدرين الذي الحاق في دسنا الالحاق في دسنا جواب دلتوك شدني اتحاد المصدرين ده چې اتحاد المصدرين سو دنیا ورانه شي توسع في الكلام بلاشي توسع في الكلام بلاشي